बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम तासब रोग जोड़ और खुशहाल वे और ژوند په مزو کې به دوستانو دیر تی ملګری نه ډیر زیاته افسوسناک واقعه را مخته شوې ده. خزه آشنا د پر خپل خوند ډیر زیاته بے دردی سره قتل کړي دي، څنګه قتل کړي دي، واجه سره دغه په څه ظلمونه کړي. دوستانو د باره کې ټول معلومات دی ویډیو کې شریکام اور کتا ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړي. مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پرې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مغه ځان سره سبسکرایب کی ټلې نشان دی وي تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاشي. دوستانو روزمره ژوندۍ کې مونږ ته داسې واقعیات مونږ ته مخه ترسي او دا واقعیات ریپورت کولو دا هیڅ کله مقصد نه وي چې مونږ ریټینګ واخلو. دی مقصد دا وي چې مونږ ته څومره عبرت اخیستلو، مونږ څومره پریکاشنز اخیستل شو. ولې نن سبا دور کې ممبر خپل جوابداری پریشي ده. ممبر باندې چې کوم مولا ناسته سکول کې چې کوم ټیچر ده هغه جوابداری پریشي ده. مونږ مور پلار چې دي ټولو نه اهم اساسات چې کوم ځای نه د ماشوم تربیات کیږي هغه خپل ذمہداري پریشي ده. بس ماشومانو ته موبایل لاس کې ورکولې چې بس دې باندې ځان مشغولوي. دوستانو که دا واقعیت چې دي که تاسو خیال وکړئ چې کله نه موبایل راغلی دي هغې نه بعد دا واقعیت سیوا شوي یوې ښځې څه جرات ده. هغه خاوند د الله پاک کې یا لکه الله پاک نه بعد چاته د سجدې حکم ونه بیا به د خاوند ته هغه خاوند داسې بې دردۍ سره قتل کیږي او یو حرامې رشتې دپاره چې هغه سره یوه رشته یې ورسره نه وه، نه یې تره نه تربور نه وینې رشته نه یې خاوند خپل سکا خاوند صرف هغه سړي دپاره قتل کړو، هغه د دوو خوږو خبرو دپاره قتل کړو. د حد پرې لاړله، هغه سړی ته وتښتېدلو، د ښځه جیل ته ویر کړه. دا سړی اوس تښتېدلی دی. د سړی هېڅ کله نه معلومېږي خو هغه چې کوم کار وکړو هغه ته د عبرتناکه سزا ملوېدل پکار ده چې هغه ته پته ولګي چې د پردې تور سرې سړی چې د حد پرې راولي چې هغوی خپل خاوندان قتل کوي. دوستانو د هغې کې یوه بله خبره ده که مونږ خپل بچي صراط مستقیم لاره ورته وښیو، مونږ سیرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم مطابق هغوی تربیت وکړو او ښځې ته دا خبره وښیو چې خاوند در باندې څه حقوق ده او خاوند ته دا ویو چې ښځې در باندې څه حقوق ده او هر څوک د خپل بچیو ته د پردې تور سرو عزت وښیي چې هغوی عزت به کوي. ولې زنا یو داسې کار ده چې هغه که سل کاله بعد وځي او تا خاندان نه به هغه قرض کوزیږي، خامخا به یو کاس پکې داسې راپسي چې تا خاندان کې تا خاندان د ښځې سره هغه زنا وکړي. ځکه توبه لار اختیاره کې صراط مستقیم باندې روان شي. دې ښځې ته او هغې سړي ته خو ښه عبرتناکه واقعه ملویږي، سزا ملویږي. ولې چې دوی یو داسې کار کړی دی چې هغه د نه کولو د. دوستانو دې باره کې تاسو سره د کومنټ سیکشن کې خپل رایې اظهار ضرور وکړئ. والسلام.